یوه جینۍ وه 18 کالو جینۍ وه کعبې سره ولاړه وه او څه وایي ای الله وایي زه هغې نه بغیر زه نشم پاتې کېدی وي هغه ما سره ډېره زیاته مینه کوي چې هغه ما ته وایي کښېنه نو زه کښېنم چې هغه ما ته وایي پاسه نو زه پاسم هغه ما ته وایي راشه نو زه راځم وایي زه د هغې نه بغیر سام نشم اخیستی وی هغې د مینې وجې نه وي زما په زړه کې داسې خیمې لګېدلي چې زه د هغې نه بغیر هېڅ هم نه نو په دې کې جنید بغدادي رحمت الله علیه طواف کولو جنید بغدادي رحمت الله علیه طواف کولو نو جنید بغدادي ورته څه وي ای زما لورې ته دا په کوم ځای کې ولاړې دا خبره کوې هسې له غوندې کې سوچ وکوي کعبې مخامخ داسې خبرې کول پکار دي نه یي که نه نو جنید بغدادي ورته څه وي ای زما لورې دا په کوم ځای کې ولاړې ته دا خبرې کوې زه نن تاسو نه یو تپوس کوم تاسو کې هم څوک داسې وي حج به کړي وي د دې چې طواف کوي ته څه شي طواف کوي د کعبې طواف کوي کعبه ته څه شي نه جوړوي خښتو نه جوړه ده که نه اوس ته جینۍ خبره واوره هغې ورته داسې وکتل ای جنید بغدادي د الله ولیانو کې شامل دی جنید بغدادي ای جنید ته دلته څه کوې جنید بغدادي رحمت الله علیه ورته وایي زه ته کعبې طواف له راغلی یم نو جینۍ ورته الله ته مخامخ وایي ای الله دا څنګه بندګیان دي وایي ته خښتو طواف له راغلی دی وایي زه خو ستا طواف له راغلی یم مونږ ته کعبې طواف کو ځکه زمونږ حج ته قبلېږي چې کله ته خدای طواف کړی نن به زمونږ دا حل نه وي ای الله دا څنګه ستا بندګیان دي ته خښتې طواف له راغلی دي وایي زه خو ستا طواف له راغلی یم زه خو وایي تا نه راغلی یم هغې چې مینه خبره کوله که نه چې زه د هغې نه بغیر نشم پاتې کېدی اصل کې هغه مینه الله سره ورته هغې چې هله زه ستا نه بغیر نشم پاتې مونږ څه وکړل آخر تعالی لپاره عمر هم تېر کړو بوډا شو قبر هم خپې ته نږدې شو څه مو وکړل آخر الله لپاره زمونږ منځونه ولې ټیک نه دي آخر سوچ هم نه دی کړی فکر هم نه دی کړی بس جایداد 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 ای راشئ وګورئ نمرود نه بل غټ طاقتور څوک نمرود نه بل غټ څوک ته چا شهرت و نمرود نه خدای غرق و تباه کو خو نه هارون نه چا زیات دولت و خدای غرق و تباه کو خو نه د فرعون غټه بادشاهي ته چا و طاقت ته چا و خدای ته عبرت نشان جوړ کو خو نه دا مسلمان بیا هم نه پوهېږي دا مسلمان نه پوهېږي آخر څومره جنازې اوچتې کې په قبر کې ښخ کړل اعلانونه اورو فلانې لارو فلانې لارو خدای خبر بیا هم نه منو نه راځي سوچ کې آخر ولې چېرته زمونږ په زړونو باندې خو الله چېرته مهر خو نه دی واري زما عزیزمندو یقین وکړئ قسم دی الله ډېره مینه کوي وخت دی ګورئ چې الله ته سجده ولګوو دا وخت دی چې الله نه پې ځان معاف کړو بیا به ارمان کوو ارمان دوه کسان وو که نه چې دنیا نه لاړل نو الله ته مخامخ شو نو دواړو باندې جهنم واجب شو وي ځئ یو په منډه روان و نو یو به لږ مخکې شو بیا یې شاته وکتل لږ به مخکې شو بیا یې شاته وکتل نو دواړو ته یې اواز کړل وایي راشه وایي ته ولې شاته ګورې بیا مخکې ځې شاته ګورې بیا مخکې ځې وایي ما اورېدلي تاسو ډېر زیات غفور رحیم زیات دی رحم کوونکي زیات دی ما به دا شاته ځکه کتل ما کېدی شي اوس په الله باندې رحم راشي اوس به په الله باندې رحم راشي نو ما به معاف کړي وایي ښه نو بل ته ویل تا ولې داسې منډه کړه وایي الله وایي ما په دنیا کې کله ستا نه ده منلې همیشه مې خپله منماني کړې ده سوچ کې مې رانو نن به ستا ومنمه څه پته کېدی شي رحم را باندې وکړي وایي ښه تاسو ما نه دومره غټ توقع ساتئ وایي ځئ ورځئ جنت ته دا دی زما او ستا الله زما او ستا الله دی څوک الذي خلقك فسواك فعدلك زما عزیزمندو لږ شیشې کې ځان ته وګورئ چې الله تعالی دا سترګې څنګه ښایسته درکړي دي زما عزیزمندو لږ خپل د شکل ته وګورئ چې الله تعالی څومره ښایسته پیدا کړی یې
زما عزیز مندو لقمان دې کې وګورئ چې غوږونه الله څومره ښایسته پیدا کړي. ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. زما عزیز مندو هغه څخه قطره چې هغې نه هر څوک نفرت کوي، هغه څخه قطره چې هغې نه هر څوک نفرت کوي، د چا هم نه خو هغه څخه قطرې نه خدای څومره ښایسته پیدا کړي. هغه څخه قطره اول خدای په وینه کې بدل کړ، وینه نه بعد الله خدای په غوښه کې بدل کړ، غوښې نه بعد الله رب العزت په هډوکو کې بدل کړ، او هډوکو نه بعد څومره ښایسته انسان الله ودرولی دی، څومره ښایسته الله انسان وکړي. دا انسان بیا هم وایي چې دا انسان بیا هم نافرماني وکړي، نو زما عزیز مندو خطا ته چا